أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
د دغو آیتونو ترجمه دا ده چې هغه خلک چې ایمان هم راوړی دی تاسو باندې روژې هم هغه شان فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې په خلکو باندې فرض کړی شوي وي دې لپاره چې تاسو تقوا خپله کوئ دا د شمېر یو څو ورځې دی نو تاسو که چې څوک مریض وي یا په سفر کې وي نو هغه ته پکار دی چې هغه د دومره مودې روژې په نورو ورځو کې پوره کړي یا چې کم خلک د دې وس لري نو په هغې باندې هغوی ته پکار ده چې د فدیې په طور د یو مسکین باندې روټۍ وخوري نو څوک هم چې نفلي نیکي کوي نو د هغه لپاره ډېره ښه ده او ستاسو روژې نیول تاسو لپاره بهتره دي که تاسو خبر وئ د روژې میاشت چې پکې قرآن د انسانانو لپاره د یو عظیم هدایت په طور نازل کړی شوی دی او داسې واضحه نشانونو په طور چې پکې د هدایت تفصیل او د حق او په باطل کې فرق کوونکې خبرې دي نو تاسو که چې څوک هم دا میاشت وګوري چې دا میاشت بیا مومي نو د دې روژې دې ونیسي او چې څوک مریض وي یا په سفر کې وي نو په نورو ورځو کې د دې شمېر پوره کول به وي هغه ته او خدای پاک تاسو لپاره اساني غواړي تاسو لپاره تنګي هغه نه غواړي هغه دا غواړي چې تاسو په اسانه دا ګنتي پوره کړئ او د دغه هدایت په بنیاد د خدای پاک لوی بیان کوي چې کم هغه تاسو له درکړی دی او دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ او چې کله زما بندګان تا نه زما باره کې سوال وکړي نو یقینا زه جوخت یم زه د دعا کوونکي د دعا جواب ورکوم کله چې هغه ماته اواز کړي نو پکار دی چې هغه دې هم زما په خبره لبیک ووایي او په ما د ایمان راوړي چې هدایت بیا مومي د خدای پاک په فضل سږ کال بیا مونږ ته موقع ترلاسه کیږي لګیا ده د روژې د میاشتې د تېرېدو مونږ ته تل یاد ساتل پکار دي چې صرف د روژې میاشت لیدل او دې نه تېرېدل کافي نه دي یا صرف سحر پیشنمې خوړل روژې نیول او د ماښام روژه ماتې کول د روژو مقصد نه پوره کوي بلکې د دغه روژو سره او د دغه روژو په وجه خدای پاک موږ ته په ځان کې د پاکو تبدیلو پیدا کولو حکم فرمایلی دی د روژو په حواله خدای پاک موږ له ځینې حکمونه راکړي دي او د دې په نتیجه کې په هغې باندې د عمل کولو په وجه هغه موږ له خپل د قرب د عطا کولو او د دعا د قبلولو زیری راکړی دی حضور فرمایي چې دا په دې کې یو څو آیتونه چې د کومه ما تلاوت وکړو نو خدای پاک په دغو آیتونو کې د روژو د فرضیت طرف ته زموږ پام ګرځولی دی او همدغه شان دا هم ویلي دي چې که څه بیماري وي یا څه بله جایزه وجه وي نو د روژو نه د رخصتۍ په صورت کې بیا به دا وروستو بیا پوره کوئ او یا بیا د دې فدیه ده چې که څوک بیخي نشي پوره کولی بیماري ده اوږده حضور فرمایي دا هم یاد ساتل پکار دي چې که وروستو بیا طاقت وي وس پیدا شي د روژو نیو نو بیا به هم فدیه ورکوئ که څوک په مالی لحاظ د دې طاقت لري بیا د قرآن د اهمیت او د دې نزول باره کې موږ ته ویلي دي او دا خدای پاک ویلي دي چې د دې لوستلو په دې باندې عمل کول او په هدایت او په ایمان کې د مضبوطۍ په دې باندې عمل کول موږ لپاره د هدایت او په ایمان کې د مضبوطۍ وسیله ده او خدای پاک سره تعلق قایمولو او د هغه د رالېږلي شوي تعلیم باندې د پوهېدو ذریعه ده او بیا موږ له دا زیری راکړی دی چې زما بندګانو ته دا ووایه یا نبي چې زه هغوی ته جوخت یم د هغوی دعاګانې اورم قبلوم او
او د روزې په میاشت کې خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خدای پاک لاندینی اسمان ته راشي، یعنی خپلو د بندګانو دعاګانې هغه ډېر زیات اوري. خو خدای پاک فرمایي چې که تاسو دا غواړئ چې زه ستاسو دعاګانې واورم، نو بیا تاسو به هم زما خبرې منئ، کوم احکامات ما ورکړي دي په هغې باندې به عمل کوئ. صرف د روزې په میاشت کې نه، بلکې دا به مستقل د خپل د ژوند برخه جوړوئ، دا نیکی او خپل ایمانونه به مضبوطوئ. نو د دعا د قبولیت لپاره هم ځینې شرطونه دي. نو موږ به چې د دغه شرطونو مطابق په خپلو دعاګانو کې حسن پیدا کوو، نو بیا به خدای پاک مونږه ځان ته جغت او دعاګانې اورېدو والا بیا مومو. حضور فرمایي چې دا وخت به زه د دعاګانو په حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې فرمودات وړاندې کوم. یعنې د دې اهمیت او موږ ته چې کوم په خپلو عملي حالتونو کې سمون پکار دی، د هغې باره کې چې د دعا د قبولیت څه شرطونه دي او د دې فلسفه او د دې ژورتیا باره کې چې کوم هغوی بیان فرمایلی دي، نو هغې نه بس وړاندې کوم. موږ کې زموږ ډېر خلک داسې دي چې په سطحي طور دعا لپاره وایي او بیا وایي چې خدای پاک زموږ دعاګانې قبولې نه کړي. لکه موږ خدای ته د یو کار ووایي چې پکار و چې هغې منلی وي، خو نعوذ بالله خدای پاک لکه د هغې د حکمونو پابند دي چې څه به ورته ووایي نو هغه او څنګه چې ورته ووایي نو هغه شانتې به کوي. چې د دوی عملونه چې سم وي، خو خدای پاک پابند دی چې زموږ خبره به اوري. نو خدای پاک دا واضحه فرمایلی چې داسې به نه کېږي، مخکې به تاسو زما خبرې منئ او خپل عملونه به د قرآن د تعلیم مطابق جوړوئ. د روژې په میاشت کې چې کله د نیکۍ ماحول جوړ وي، د درس او د تدریس سلسله شروع شوې ده، نو زما هدایتونه یعنې د خدای پاک هدایتونه، د خدای پاک هدایات او احکامات وګورئ، غور پرې وکړئ، واورئ او عمل پرې وکړئ. د خپلو ایمانونو جاج واخلئ چې څومره مضبوط دي ستاسو ایمانونه. چېرته په ګرانه سره چې مخ شئ، ابتلا چې راشي، نو ایمان هم متزلزل کېږي خو نه لګیا دی. بهرحال دا یو داسې مضمون دی چې پکې قدم به بنده مخکې اوچتای، او چې کله د دې انتها شي، نو بیا د خدای پاک رحمت او شفقت هم په جوش کې راشي او د هغه فضل په جوش کې راشي. نو په دغه خبرې باندې پوهېدل موږ لپاره ډېر زیات ضروري دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع فرمایي چې دعا د اسلام خاص فخر دی او مسلمانانو ته په دې باندې او مسلمانان په دې ډېر ویاړ کوي. خو یاد لرئ چې دعا د زباني بک بک نامه نه ده، بلکې دا هغه څیز دی چې په زړه د خدای پاک له ویرې نه ډک شي، او چې څوک دعا کوي د هغه روح د اوبو په شان دی وبهیږي او د خدای پاک په آستانه پرېوځي او د خپلو کمزوریانو او د لغزشونو لپاره د قوي او د مقتدر خدای نه طاقت، قوت او مغفرت غواړي. او دا هغه حالت دی چې په نورو ټکو کې ورته مرګ ویل کېدی شي. کله چې دا حالت تاسو ته میسر شي، نو یقیناً پوه شئ چې د اجابت دروازه دې لپاره پرانیستلی کېږي، او خاص قوت او فضل او استقامت د بدیانو د بچ کېدو او په نیکیانو باندې د استقلال لپاره عطا کېږي. او دا ذریعه د ټولو نه زیاته زبردسته ده. نو دا د دعا طریقه او د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو طریقه
او د دعا د قبلولو طریقه او د ګناهونو نه د پاکېدو طریقه. نن سبا دا سوال ډیر عام کیږي چې موږ به څنګه خبرېږو چې زموږ ګناهونه معاف شو او خدای پاک موږ نه راضي دی. دلته دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام یوه اصولي خبره بیان فرمایلې ده چې که خدای پاک سره حقیقي تعلق قایم شي، چې کوم مستقل تعلق دی چې ورلپاره که انسان حقیقي کوشش کړی دی، نو بیا د خدای پاک داسې فضل کیږي چې هغه له د بدیانو نه بچ کېدو استقامت عطا کړي. او صرف دا نه چې د بدیانو نه انسان بچ شي، بلکې د نیکۍ کولو او د مستقلې نیکۍ کولو قوت ورته بخښلی کیږي. او که دا نه ده، نو انسان دا نشي ویلی چې ما د خدای پاک قرب بیا موندو. نو حقیقي عابد انسان هماغه وخت جوړېدی شي چې کله په دغه چې کله دغه شان سوچ کوي او د دې مطابق عمل کوونکی وي. او دې لپاره موږ ته په دغه روژه کې هم کوشش پکار ده چې وکړو. د دعا په حواله لکه څنګه چې ما ووی، د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې خبرې به تاسو ته وړاندې کوم. د دعا د قبولیت مسلې باره کې هغوی په یو موقع فرمایي چې د دعا د استجابت مسله په حقیقت کې د دعا د مسلې یو خاخ دی. او دا د قاعدې خبره ده چې کم تن په اصل نه پوه شوي، هغه چې کوم تن په بیخ نه پوهېږي، هغه په خاخ هم پوهېدو کې هغه ته پیچیدګۍ مخې ته راځي او دوکه کېږي. یو څیز باندې پوهېدو لپاره د هغه په بنیاد باندې د پوهېدو ضرورت وي. او که بنیادي څیز باندې نه پوهېږي، نو څومره چې خوښه یې دغې نکات وي، تشریحات وي، وضاحتونه یې، هغه باندې نشي هغې باندې نشي پوهېدی. فرمایي چې د دعا ماهیت دا دی چې د یو سعید بنده او د هغه د رب ترمنځ یو د مجاذبې تعلق دی، یعنې د جذب کولو یو تعلق دی. یعنې مخکې د خدای پاک رحمانیت بنده د خپل طرف ته راکاږي، او بیا بنده د خپل د صدق په کشش د خدای پاک ته جوختېږي. او په صداقت او په رښتوني زړه چې کله کوششونه وي د بنده، نو بیا خدای پاک بنده ته جوخت شي. او دعا په حالت کې تعلق یو خاص مقام ته چې ورسي، نو خپل ډیر عجیبه خواص پیدا کی، عجیب و غریب قسمه خواص د دې ظاهریږي. کوم وخت چې بنده په سخت ګرانۍ کې مبتلا وي او د خدای پاک طرف ته په کامل یقین، په کامل امید او په کامل مینه او په کامل وفادارۍ او په کامل همت ورټیټ شي او د انتهایی درجې بیدار شي او د غفلت پردې وسیري او د فنا په میدان کې مخکې وروزي، نو بیا ګوري چې د خدای پاک د بارګاه الوهیت دی او هغه سره هیڅوک هم شریک نه دی. نو بیا د هغه روح د هغه په استانه باندې سر کېږدي، صرف هغه ته هم خدای ښکاري، هر څیز غایب شي د نظر نه، د دنیا هیڅ حیثیت بیا د هغه مخې ته نه پاتې کېږي، د هیڅ څیز حیثیت نه پاتې کېږي، صرف خدای ورلپاره. داسې حالت پیدا کېږي چې کله خدای ته ګوري، نو د هغه په استانه باندې بیا د هغه روح سر کېږدي او د جذب قوت چې کوم د هغه دننه ایښودلی شوی دی، هغه د خدای پاک عنایتونه ځان طرف ته راکاږي. د بنده دننه هم یو قوت د جذب کولو ایښودلی شوی دی، هغه د خدای پاک عنایتونه چې کوم دی هغه جذب کول شروع کړي. نو اله بیا خدای پاک جل شانه د دغه کار د پوره کولو لپاره د هغه طرف ته متوجه شي او د هغه د دعا اثر د هغه ټولو مبادی اسباب باندې اچوي.
نو هغه بنیادی اسباب چې کوم د کار لپاره ضروري وي، کوم څیزونه چې ضروري وي، کوم لوازمات هم ضروري وي، نو خدای پاک هغې باندې خپل اثر غورځوي چې ته نه داسې اسباب پیدا کېږي چې د هغه د مطلب د حاصلېدو لپاره ضروري وي. مثلا که د باران دعا ده، نو د دعا د استجابت نه پس نه هغه طبیعي اسباب چې د باران لپاره ضروري وي هغه دغه دعا په اثر پیدا کړی شي. او که د کات لپاره بد دعا ده، نو قادر مطلق مخالفانه اسباب پیدا کی. بیا فرمایي چې څومره په زرګاو معجزات انبیا پلس په ظهور کې راغلي دي، یا کم عجایبات او کرامات اولیاء تر ننه ورځې پورې ښودلي دي، د هغوی اصل او د هغوی منبع هم دا دعا ده. او اکثر د دعاګانو په اثر قسمه قسم خوارق او د قادر د قدرت تماشې ښودلي دي اکثرو. قرآن شریف هم بې شمېره پیشګویانو نه ډک دی. او دې نه علاوه موږ ګورو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې هم ډېرې پیشګویۍ پوره شوې وې، ډېرې خبرې پوره شوې وې، ډېر نیکانو خلک وو چې خوبونه هغوی لیده او د دعاګانو اثرونه ظاهرېده. نو دا ټولې خبرې هم په دغه صورت کې پیدا کېږي چې کله انسان ښه خالص شي او د خدای پاک مخې ته ټیټ شي. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې نور وضاحت فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې څوک چې زموږ په لاره کې مجاهده کوي موږ به هغه ته خپل لاره ښایو. مجاهده مخکې د بنده په ذمه کړې ده چې ته به مجاهده کې، نو دا خو لوز دی. او بیا دا دعا ده چې اهدنا الصراط المستقیم، نو خدای پاک دا لوز کړی دی چې مجاهده وکړي زه به تاسو ته خپله لاره ښیم. او بل طرف ته دا دعا هم ښودلې ده چې اهدنا الصراط المستقیم، چې موږ ته د صراط مستقیم طرف ته هدایت راکړه. نو انسان ته پکار دی چې دا د نظر وړاندې ساتي او په مونځ کې دی په الها دا دعا کوي، ښه په جړا جړا دی دعا کوي او دا تمه دې لري چې هغه به هم په هغو خلکو کې شامل شي چې چا ترقي او بصیرت ترلاسه کړی دی. داسې نه چې د جهان نه بې بصیرته او ړوند اوچت کړی شي. فرمایي خدای پاک چې من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما، چې څوک په دغه جهان ړوند دی هغه په هغه جهان هم ړوند دی. یعنې څوک چې په روحاني لحاظ ړوند دی په دغه جهان کې په دنیا کې ډوب دی، چا چې خدای نه دی پیژندلی، چا چې د دعاګانو حکمت نه دی پیژندلی، چا چې د دعاګانو اثر نه دی پیژندلی او په دنیا کې ډوب دی، هغه بیا په بل جهان کې هم د خدای پاک قرب نشي بیا مونږ. نو هغوی دا فرمایي چې د آخرت تیاري دغه دنیا کې پکار ده. فرمایي چې منشا دا ده چې د هغه جهان مشاهدې لپاره هم د دغه جهان نه به موږ سترګې ځان سره وړو، د هغه جهان مشاهدې لپاره د دغه جهان نه به موږ سترګې وړو. که بل جهان کې که خدای پاک کتل غواړئ، د خدای پاک قرب چې بیا موندل غواړئ، هغه جهان چېرته چې د خدای پاک قرب بیا موندل کېږي، که هغه جهان غواړئ، نو بیا په دغه جهان نه به موږ د هغه د لیدو لپاره سترګې به ځان سره وړو. د را روان چې کوم بل جهان دی د هغې محسوسولو لپاره چې کوم د حواسو تیاري د هغه هم په دغه جهان کې کېږي. نو آیا دا ګمان کېدی شي چې خدای پاک به لوز کې پوره به نه کړي؟ فرمایي چې د ړوند مطلب دا دی چې هغه به د روحاني معارفو د روحاني خوندونو نه خالي وي. یو تن که په تش تقلید د مسلمانانو په کور کې پیدا شو، یعنې ړوند تقلید کوي لګیا دی، په دغه خبره صرف ړوند ایمان لري، ړوند تقلید کوي لګیا دی، روان دی په نقش قدم باندې او عمل یې څه نشته، صرف
ړوند تقلید دی که مسلمانانو په کور کې پیدا شوی دی ځکه مسلمان بللی کېږي. بل طرف ته کوم داسې یو عیسائی دی د عیسایانو په کور کې پیدا شوی دی هغه عیسائی شو، نو همدا وجه ده چې داسې تن د خدای او د رسولو د قرآن لپاره هېڅ عزت نه لري، د هغه د دین سره مینه هم د اعتراض قابل وي چې څوک چې ړوند تقلید کوي لګي او د خدای او د رسول هتک کوونکو کې هغه ګزران وي. نو د دې وجه صرف دا ده چې داسې تن روحاني سترګې نه وي، پای کې د دین مینه نه وي. که څوک مینه لري نو هغه به د محبوب برخلاف څه خوښوي، یعنې که محبت لري د محبوب خلاف به هغه هېڅ نه خوښوي. نو د خدای پاک که دین ښودلی دی نو خدای پاک خو دین ورکولو له تیار دی که څوک اخیستو له تیار دی، نو دا دعا کول د دغه هدایت د اخیستو لپاره تیاري ده. حضور فرمایي چې په دغه ورځو کې دا دعا ډېره کوئ چې اهدنا الصراط المستقیم، خدایه مونږه په سیده لار باندې خدای پاک دې مونږ په سیده لار باندې روان کړي او زموږ زړونه پاک کړي، حقیقي عابدان دي کړي مونږ او د خدای پاک د بندګانو حق پوره کوونکي والا دې مونږ کړي. دا نه لکه څنګه چې نن سبا شدت پسنده کوي لګیا دي د هغې په شان دې مونږ شو، د خدای او د رسول په نامه باندې ظلمونه کوي لګیا دي. خدای پاک د داسې ظالمانو د شر نه د هر څوک بچ ساتي. بیا ځینې خلک دا وایي چې مونږ خو دومره ګناهګاره شوي یو چې اوس به خدای پاک مونږ نه بخښي. سوال هم هغوی داسې کوي چې څومره ګناهګاره تن خدای پاک بخښلی شي، او بیا په دې خبره چې مونږ به نه بخښلی کېږو هغوی نور هم ګناهونو کې مبتلا کېږي. اصل کې خو شیطان یوه وسوسه اچوي لګي د هغې په زړونو کې د خدای پاک نه د لرې کولو لپاره خپلې حربې استعمالوي لګي شیطان، او داسې خلک بیا د شیطان په لاسونو کې لوبېږي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ ته د شیطان دغه حملې او د دې د پنجې نه د راوتو طریقه ښودلې ده او فرمایي هغوی چې ګناه کوونکي د خپل د ګناهونو د کثرت وغیره په خیال دی دعا نه دي بیخي نه منې کېږي، بیخي منې نه شي چې ډېره دعا مو کو چې ګناهونه زموږ اوس ډېر زیات شو. فرمایي چې دعا تریاق دی، آخر په دعاګانو به وګوري چې ګناه هغه ته بیا څومره بده لګي. دعا خو علاج د ګناهونو نه بچ کېدو. کله چې تاسو دعا کوئ په مستقل مزاجۍ نو وبه ګورئ چې ګناه به در باندې بیا بده لګي، شیطان به درنه وتښتي. کم خلک چې په ګناهونو کې ډوب وي او د دعا د قبولیت نه مایوسه وي او د توبې طرف ته رجوع نه کوي نو آخر هغې د انبیاو د هغې د تاثیراتو هم منکران شي، بیا هغې د دین نه لرې شي. داسې خلک د دین نه لرې شي او بیا د نبیانو نه چې لرې کېږي نو د دهریت ته ورسي، دین نه چې لرې کېږي. نو اسلام داسې خلکو ته هم د امید پلوشې ښیي چې په ګناهونو کې ډوب پراته دي، او دا د روژې میاشت همدې لپاره دا موقع پیدا کولو لپاره چې څنګه د ګناهونو نه به توبه کوئ او هغه ماحول پیدا کولو لپاره خدای پاک هر کال موږ ته ښیي. نو دغه میاشت نه فایده پورته کول پکار ده. د خپل د یو الهام ذکر مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اجیب کل دعایک، او دغه په ذکر کې هغې فرمایي چې ما سره زما د کریم خدای صفا وعده ده چې اجیب کل دعایک. خو زه په دې خبره ښه پوه یم چې د کلو نه مراد دا نه ده چې د کلو نه مطلب دا دی چې هغه دعا چې په نه اورېدو یې ضرر رسي. زه دا ګڼم چې د هرې دعا نه مطلب دا نه دی چې هره دعا به اورېدلې کېږي.
خو مطلب یې دا دی چې د کمو په نه اورېدو به ضرر رسي. خو که خدای پاک تربیت او اصلاح غواړي نو رد کول به د داسې دعا رد کول د دعا قبولیت دي. ځینې وخت انسان په یو دعا کې ناکام وي او دا ګڼي چې خدای پاک د هغه دعا رد کا، حالانکه خدای پاک د هغه دعا اورېدلې وي او هغه اورېدل هغه اجابت هم د رد په صورت کې وي، ځکه چې په دې کې در پرده او په حقیقت کې بهتري او ښېګڼې یعنی د هغه دعا په رد کولو کې. او انسان چې کې کوتابین دی او دوراندیش نه دی بلکې ځان پرسته دی، نو ځکه مناسب هغه د پاره دا دی چې کله خدای پاک ته دعا کوي او هغه په ظاهره د هغې د مطلب مطابق نتیجه خیزه نه وي، نو په خدای پاک باندې بدظني نه کوي چې هغه زما دعا وانه رده. هغه خو د هر چا دعا اوري. ادعوني استجب لكم فرمایلی دی هغه. او راز پکې همدای چې د دعا کوونکي لپاره خیر او د ښېګڼه د دعا په رد کولو کې وي. یعنې چا چې دعا کړې وي نو د هغې لپاره ښه همدای چې د هغه دعا د قبول نه کړی شي. بیا دغه خبرې نور وضاحت هغوی کړی دی. فرمایي چې د دعا اصول همدا دی چې خدای پاک دعا قبلولو کې زمونږ د اندېښنې او زمونږ د خواهشاتو تابع نه وي. ګورې ماشومان خپلو میندو ته باندې څومره ګران وي او هغوی دا غواړي چې هیڅ قسمه تکلیف دې ورته ونه رسي. خو که ماشوم په بېهوده طور ضد کوي او جاړي چې تیز چاقو یا انګاره سره انګاره دی هغه غواړي، نو د ټولې مینې چې مور هغه سره کوي او زړه هغې لپاره سوځي، خو دې نه باوجود به هم هغه چېرته دا خوښه کوي چې د هغه ماشوم دی د اور انګاره په لاس کې واخلي یا په چاقو باندې تیز چاقو باندې خپل لاس خوږ کړي. بیخي نه. په دغه اصول د دعا د قبولیت چې کوم اصول دی په هغې باندې پوهېدی شي. فرمایي چې زه پخپله په دې خبره کې تجربه لرم چې په دعا کې چې که څه خبره د دعا کې چې یو جز مضره وي یعنې نقصان دې وي نو هېڅ چېرې دغه دعا بیا نه قبلېږي. دا نه چې ټولې دعاګانې حضور فرمایي زما قبولې شوې. خدای پاک بهتره خبر دی او هغه د غیب علم لري چې کله په هغه دعا کې چې کوم موږ غواړو څه خبره مضره وي نقصان دې وي نو بیا نه قبلېږي. فرمایي چې دا په دې خبره موږ ښه پوهېدی شو چې زموږ علم یقیني او صحیح نه وي. ډېر کارونه موږ ډېر په خوشحالۍ کوو او برکتي ګڼو په خپل خیال کې چې دې انجام به ډېر برکتي وي، خو آخر هغه یو غم او مصیبت کې یو غم او مصیبت پیښ شي د هغې په وجه. نو د دې ډېر مثالونه موږ نن سبا ګورو. د هر ورځ ډاک کې ما لیدلي چې خلکو خطونه راځي او چې دعا کوي او بیا دا ګڼي چې په زوره به یو کار کولو لپاره کوشش هم کوو خو د هغې نتیجې بیا ښه نه راوځي او خدای پاک نه ګیله کوي چې موږ دعا هم ډېره کړې وه، صدقې خیراتونه هم ورکړي وو، دا کار هم شروع کړی وو خو نتیجه یې ښه رانه وته یا قبوله نه شوه زموږ دعا. وړومبۍ خبره خو دا چې دا هم کتل پکار دی چې دعا انتها ته چې رسولو لا کومه خبره ده نو هغه هم کړې ده. خدای پاک سره چې کوم تعلق قایمول پکار و هغه قایم شوی دی، که نه نو بیا دعا صرف زباني جمع خرج دی لکه څنګه چې مسیح اسلام فرمایلی دي. او که دعا انتها ته رسولې وه او بیا خدای پاک هغه خبره رد کا او د دې نتیجه رونه وته نو بیا د خدای پاک دا حکمت و چې په دې کې فایده و د انسان. او که د غلطۍ په وجه زور ورکوي انسان نو بیا انسان ته خدای پاک نه ګیله کولو په ځای استغفار کول پکار چې زما نه غلطي وشوه ما په دې خبره زور ورکولو چې کومه زما حق کې نه وه خبره. ځینې داسې وو چې هغوی دعا کړې وه چې خدای پاک دې قبوله کړي، که بهتره نه بیا دې هم قبوله کړي. او ځینې رشتو کې هم داسې شوي وو چې خدای پاک د هغې دعا واورېده او چېرته چې هغوی غوښتل تر رشتو شو بیا څه موده پس ته
بیل شو نو داسې دعاګانې بیا کول هم نه دي پکار ځینې وخت خدای پاک سبق ښودلو لپاره انسان ته د انسان داسې دعاګانې قبول هم کړي چې کوم د هغې حق کې ښه نه وي خو بیا چې نتیجه مخې ته راشي نو بیا توبه استغفار کوي بهرحال فرمایي چې د انسان خواهشات په هر چا په ټولو باندې نشي صادر کېدی چې دا هر څه صحیح دی ځکه چې انسان د سهو د نسیان مرکب وي غلطۍ د انسان نه کېږي نو ځکه په کار ده او داسې کېږي چې ځینې خواهشات ضرر رسانه وي او که خدای پاک قبول کړي هغه نو دا د رحمت د منصب بیخي خلاف خبره یعنې ځینې خواهشات نقصان دی وي او که د خدای پاک نازولې په خدای پاک ګران صحیح بنده وي نو بیا خدای پاک هغه دعا د هغه نه قبلوي ځکه چې دا خبره د هغه د رحمت د منصب خلاف وي چې خپلو نازولو د هغې چې نقصان رسېدو ته نه پرېږدي نو فرمایي چې دا یو رښتیا او یقیني امر دی دا یو رښتونې او یقیني خبره ده چې خدای پاک د خپلو بندګانو دعاګانې اوري هغوی ته د قبولیت شرف بخښي خو هرې خبرې ته نه او د هر تل لپاره نه ځکه چې د نفس د جوش په وجه انسان د انجام و مال ته نه ګوري او دعا کوي فکر یې نه وي چې نتیجه به څه راوځي د دی خو خدای پاک چې حقیقي خیرخواه دی او په انجام یې نظري هغه دغه چې کوم نقصانونه وي او بدې نتیجې وي هغه مخې نظر ته مخې د وړاندې ساتي او دغه دعا کې چې دغه دعا چې رد کړي نو هم د دې قبولیت وي نو خپلو جفتو خلکو لپاره خپلو جفتو بندګانو لپاره د خدای پاک دا اصول دی نو داسې دعاګانې چې پکې انسان د حوادثو او د صدماتو نه محفوظه پاتې کېږي خدای پاک قبولي کړي هغه خو چې کوم ضرر رسانه دعاګانې وي هغه د رد په صورت کې قبلوي فرمایي چې ماته ډېر ځل دا الهام شوی دی لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی چې اجیب کل دعایک یا په نورو لفظونو کې دا وایي داسې وایي چې هر هغه دعا چې په خپل نفس کې نه فایدهمند او مفیده وي هغه به قبلیږي هغوی دا تشریح فرمایلی ده چې کومه نفع ورکوونکې دعا وي هغه به قبلیږي فرمایي چې دا خیال چې په خپل زړه کې ګورم نو زما روح د خوند او د سرور نه ډکه شي او چې کله دا الهام ماته شو نو تقریبا 15 شاید 10 کالو موده پې تېره ده او ما زه پې ډېر زیات خوشحاله شوم چې خدای پاک زما دعاګانې چې کومې زما د احبابو باره کې وي به ضرور قبلوي نو ما دا خیال وکړ چې په دغه معامله کې بخل نه دی پکار ځکه چې دا د خدای پاک انعام دی خدای پاک د متقیانو په صفت کې فرمایلی دی چې ومما رزقناهم ينفقون نو ما خپلو ملګرو لپاره دا اصول ایښی دی چې هغوی که یادوي راته یا که نه یادوي که څه خطیر امر وړاندې کوي یا نه کوي یعنې ګرانه معامله که وړاندې کړي یا نه د هغې د دیني او د دنیاوي ښېګڼې لپاره دعا کېږي د دعا د قبولیت شرطونو باره کې هغوی فرمایي چې دا خبره هم د زړه په توجه اورېدل پکار ده چې د دعا قبولیت لپاره هم یو څو شرطونه وي دې کې ځینې خو د دعا کوونکي باره کې وي او ځینې د هغه تن باره کې چې د دعا خواستې کړې وي د دعا خواستې چا کړې وي نو ضروري وي چې هغه د خدای پاک ویره او خشیت د نظر وړاندې ساتي دا ډېره اهمه خبره ده څوک چې دعا لپاره وي د هغه لپاره هم ضروري دی چې هغه د خدای پاک ویره او خشیت ځان ته وړاندې ساتي او همیشه دې د هغه غنای ذاتي نه ویریږي یاد لري چې خدای پاک بې نیازه دی او هر وخت د خدای پاک ویره پکار ده او د هغه په زړه کې سولاکاري او خدا پرستی د هغه خپل شعار کې دا ضروري څیزونه دي په تقوا په راز بازه به خدای پاک خوشحالي نو په داسې صورت کې بیا د دعا لپاره د استجابت باب پرانیستلی کېږي چې کله داسې صورت پیدا کېږي نو دا ټول شرطونه پوره کېږي نو بیا خدای پاک د قبولیت ور پرانیزي او که د خدای پاک هغه خدای پاک خفه کوي هغه سره ورانوي
هغه سره جنگ کوي، د خدای پاک په حکمونو نه روان، د خدای پاک حقونه او د بندګانو حقونه نه پوره کوي، نو فرمایي چې د هغه شرارتونه او غلطکارۍ د دعا په لاره کې یو خنډ او یو غر شي، دیوال شي، د غر په شان دی خنډ جوړیږي د دې په وجه د دعا د قبولیت په لار کې، او د استجابت دروازه د هغه لپاره بند شي، د هغه لپاره د دعا د قبولیت دروازه بند شي، نه د هغه دعاګانې قبليږي خپلې، او نه چې په چا هغه دعا کوي لګي ځان لپاره د هغه دعاګانې د هغه په حق قبليږي. فرمایي زموږ ملګرو لپاره دا ضروري ده چې هغې دې زما دعاګانې د ضایع کېدو نه بچ کړي او د دې په لاره کې د څه خنډ نه جوړي چې کوم د هغې د ناشایسته حرکتونو نه پیدا کېدی شي. یعنې که عمل هم صحیح نه دی نو بیا زما دعاګانې هم ستاسو په حق نه قبلېږي، بلکې ستاسو عمل به خنډ جوړ شي د هغې د قبولیت په لاره کې. بیا د دعا د قبولیت لپاره دا هم ضروري دی چې په اعتقادي لحاظ د انسان مضبوط وي، دا بنیادی شرط دی، او صالح عمل کوونکي لکه څنګه چې مخکې ذکر راغلو خدای پاک فرمایلی دي چې زما په خبرو باندې لبیک وایي، زما منئ، د خدای پاک خبرو مثبت جواب ورکول، پغې عمل کول دا یو بنیادی څیز دی د دعا د قبولیت لپاره. د دې په وضاحت کې حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي دا رښتیا خبره ده چې کم تن د اعمالو نه کار نه اخلي هغه دعا نه کوي بلکې هغه د خدای پاک ازمیښت کوي. نو ځکه د دعا کولو نه مخکې خپل ټول طاقتونه خرج کول ضروری دي، عمده د دعا معنی دي. وړومبی ضروری ده چې انسان د په خپل اعتقاد په اعمالو نظر وکړي، ځکه چې د خدای پاک عادت دی چې اصلاح د اسباب په پیرایه کې وي. سامان میسر کېږي د اصلاح لپاره چې کوم ضروري وي چې خپل حالتونه به سموي نو بیا به اصلاح کېږي، د سمولو کوشش کوي نو بیا به اصلاح هم کېږي. فرمایي چې هغه څه نه داسې سبب پیدا کړي چې د اصلاح وجه جوړېږي، که دعا په رښتوني زړه کېږي لګي نو الله بیا خدای پاک داسې سبب پیدا کړي چې د اصلاح وسیله شي. هغه خلک د په دغه خبره لږ خاص غور وکړي چې دا وایي چې دعا چې وشوه نو د اسبابو څه ضرورت دی. دغه کمعقله خلک دی لږ سوچ وکړي چې دعا پخپله یو مخفي سبب دی، چې کوم دعا کول دی پخپله یو سبب دی چې نور اسباب پیدا کوي، او د ایاک نعبدو تقدم په ایاک نستعین باندې چې یو د دعا کلمه ده دغه خبره خاص تشریح کوي چې موږ ستا عبادت کوو او بیا د تا نه مدد غواړو چې زموږ کارونه دي وشي. دا دغه خبره خاص تشریح کوي لګیا دی. نو د خدای پاک عادت موږ هم داسې لیدلی دی چې هغه اسباب پیدا کوي انسان لپاره. ګورئ د تندې ختمولو لپاره اوبه او د ولږې ختمولو لپاره روټۍ ورکوي خو د اسبابو په ذریعه، دا نه چې همداسې به تنده سړه شي یا همداسې به د اسمان نه ناڅاپه د جادو په شان روټۍ راشي. اسباب پیدا کېږي، ذریعې پیدا کېږي چې هغې په ذریعه بیا اوبه ملاویږي او روټۍ ملاویږي. نو دا د اسبابو سلسله هم داسې روانه وي او اسباب ضرور پیدا کېږي، ځکه چې دا هم د خدای پاک دوه نامې دي، کان الله عزیزا حکیما، عزیز خدای چې هر کار کوي او حکیم دا چې هر یو کار د یو حکمت او د موقع او د مال په سره دغه مناسبت او موضوعیت جوړول. ګورئ په نباتاتو کې په جماداتو کې قسمه قسم خواص ښودل شوي دي. یو د تربت ته وګورئ چې یو دوه توله چې شي نو دست راولي، همداسې سقمونیا ده. خدای پاک خو په دې هم قادر دی چې همداسې دست راشي یا تنده د اوبو نه بغیر سړه شي، خو یعنې خدای پاک قدرت لري
د دغه خبرې خو چونکې د خدای پاک د قدرت عجایباتو نه خبرول هم ضروری دي نو خدای پاک چې کوم څیزونه پیدا کړي دي نو څومره واقفیت او د قدرت د عجایباتو باره کې معلومات زیاتېږي نو هغومره انسان د خدای پاک د صفاتو نه خبرېږي او د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو قابلیږي د طبابتو د هیئت نه په زرګاو خواص معلومیږي که د انسان روحاني سترګه ګوري نو دا څیزونه چې کم پیدا کړي شوي دي یو موحد ساینسدان چې خدای پاک مني هغه هر ایجاد یا په هر څیز باندې غور کوي ګوري ورته غور کوي نو د خدای پاک د وجود یو ثبوت ترلاسه کوي او دغه ایمان زیاتېږي خو دهریه دې ته که اتفاق وي خو بهرحال فرمایي چې دا عجایبات د خدای پاک قدرت ښودلی دي دې لپاره چې انسان ته معلومه شي چې د هر یو څیز یو مقصد دی بیا هغوی فرمایي چې پکار دا چې تقوا لارې خپلې کړي ځکه چې تقوا یو داسې څیز دی چې ورته د شریعت خلاصه ویلې کېدی شي او که شریعت په مختصره بیانول غواړئ نو د شریعت مغز تقوا کېدی شي تقوا مدارج او مراتب خو ډېر دي خو که یو طالب صادق وي او په ابتدایي مراتبو په مراحل هغه په استقلال او په خلوص پار کړي نو په دغه راسته او د غوښتنې چې کوم دغه صدق وي دغه په وجه هغه اعلی مدارج ترلاسه کړي خدای پاک فرمایي چې انما يتقبل الله من المتقين چې خدای پاک د متقینو دعاګانې اوري دا دغه لوز دی او په دغه لوز کې تخلف یعنی دغه وعده خلاف ورزي نه کیږي لکه څنګه چې هغه فرمایي چې ان الله لا يخلف الميعاد چې خدای پاک وعده خلافي نه کوي نو په کوم حال کې د تقوا شر د دعا د قبولیت لپاره یو داسې شرط دی چې دینه بلیدې نشي پرېښودل کېدی نشي رد کېدی نشي نو که انسان غافل یو بېلارې وي او بیا د دعا قبولیت غواړي نو هغه احمقه او نادانه نه دی نو ځکه زموږ جومات لپاره ضروري چې تر څو ممکنه وي په دې کې د هر یو د تقوا په لارو باندې قدم دی چې دعا د قبولیت سرور او خوند ترلاسه کړي او د ایمان زیاتې کې برخه واخلي خدای پاک فرمایي چې په ما ایمان راوړه په دغه شان ایمان به زیاتېږي بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام د رحم قسمونه بیانوي او فرمایي چې دا یاد ساتئ چې رحم د دوه قسمه وي یو رحمانیت او بل رحیمیت په نامه موسومه دی رحمانیت خو داسې فیضان دی چې کوم زموږ د وجود او د هستۍ نه مخکې شروع شوی دی مثلا خدای پاک مخکې په خپل قدیم علم چې ولید نو دا قسم ځمکه او اسمان او د ځمکې او اسمان هغه شیزونه پیدا کړي چې ټول زموږ په کارېده وه او په کارېږي نو دغه ټولو څیزونو نه انسان په عام طور فایده پورته کوي او د ګډو بیزو او د ګډې بیزې او نور حیوانات په خپله د انسان لپاره فایده مند څیزونه دي نو هغه هم تنه فایده پورته کوي دا ټول څیزونه خو د انسان د فایدې لپاره دي هغوی به تنه څه فایده پورته کوي خو ګوري په جسماني امور کې انسان څومره لطیف او د اعلی درجې غذاونه خوري د اعلی درجې غوښه د انسان لپاره ده او ټوکړې او ډوکې د سپو لپاره دي په جسماني طور چې کم خوندونه انسان ته ترلاسه دي حیوانان هم په دې کې شریک دي خو انسان ته هغه په اعلی درجه حاصل دي او په روحاني لذتونو کې ځناور شریک نه دي روحاني لذتونه صرف انسان لپاره دي ځناوران په دې کې شریک نه دي نه دوه قسمه رحمتونه دي یو خو هغه چې زموږ د وجود نه مخکې د تقدمه په صورت کې یعنی مخکې نه تیار کړی شوي وو او عناصر وغیره چې کوم څیزونه پیدا که هغه زموږ په کار کې لګي زموږ په کارېږي او زموږ د وجود خواهش او دعا نه مخکې زموږ د پیدا کېدو نه مخکې دا څیزونه دي زموږ د خواهش نه مخکې دا څیزونه موجود دي زموږ د دعا غوښتو نه مخکې دا څیزونه موجود دي نو دا د روحانیت په تقاضا پیدا شوي دي
دا ټول څیزونه د خدای پاک د رحمانیت په وجه پیدا شوي دي او بل رحمت د خدای پاک رحیمیت دی نو چې کله موږ دعا کوو نو خدای پاک بیا راکوي غور کو کړی شي نو معلومه به شي چې د قدرت قانون همیشه نه د دعا سره تعلق لري ځینې خلک نن سبا دا بدعت ګڼي زمونږ د دعا چې کم تعلق خدای پاک سره دی زه غواړم چې هغه بیان کړم فرمایي چې یو ماشوم یعنی یو انسان چې کم تعلق لري دعا سره یو ماشوم چې کله د لږې نه بېتابه وي او د پیو لپاره چغې کي او جاړي نو د مور په سینه کې پی راکوز شي او ماشوم د دعا نامې نه نه خبر خو بیا هم دغه په چغه ولې پی راشي د دې تجربه هر چا ته ده ځینې وخت دا لیدلی شوي چې میندې محسوسوي هم نه خو د ماشوم په ژړا باندې پی د هغې سینې ته راکوز راشي نو وایي زموږ چغې د خدای پاک مخې ته کوي نو هغه به هېڅ بیا ولې رانه کاږي راځي هر څه راځي خو چې کوم خلک ړانده دي او فاضلان او فلسفیان جوړ شوي دي نو هغوی دا نشي لیدلی د ماشوم چې کم مناسبت مور سره لري کم تعلق او رشته انسان په خپل ذهن کې دغه تعلق او رشته که انسان په خپل ذهن کې کېږدي او د دعا په فلسفي غور وکړي نو ډېر په اسانه او بیا ورته دا بیا معلومیږي د بل قسم رحم دا تعلیم ورکوي چې یو رحم د غوښتو نه پس پیدا کېږي چې غواړي به نو ملاویږي به درته ادعوني استجب لکم دا لفظي نه ده بلکې دا د انسان د سرش یوه لازمه ده بیا دغه خبرې اهمیت هغې بیان فرمایي چې غوښتل د انسان خاصه ده او استجابت د خدای پاک کار دی فرمایي غوښتل د انسان خاصه ده او استجابت د خدای پاک څوک چې نه پوهېږي او نه مني هغه دروغجن دی د ماشوم مثال چې کوم ما بیان کو هغه د دعا فلسفه ښه حل کوي او ښایي رحمانیت او رحیمیت دوه نه دي څوک چې یو پرېږدي او بل غواړي هغه ته نشي میلاوی د رحمانیت تقاضا هم دا ده چې هغه د په موږ کې د رحیمیت نه د فیض پورته کولو طاقت پیدا کړي د خدای پاک رحمانیت دا دی چې هغه موږ ته لارې وښودلې څیزونه یې راله راکړه او چې کوم څیزونه به موږ په غوښتو اخلو د هغې همت پیدا کوي د هغې لپاره یې ذرایع پیدا کړي دي د دعا کولو او د خدای پاک د رحیمیت د ترلاسه کولو فرمایي څوک چې داسې نه کوي هغه د نعمت کافر دی د ایاک نعبدو معنی هم دا دی چې موږ ستا عبادت کوو د هغو ظاهري سامانونو د اسبابو رعایت چې کوم تا موږ له راکړی دی هغه کوو موږ عبادت کوو د دغو ظاهري اسبابو په ذریعه ګوري دا ژبه د ژبې مثال ورکوي هغوی چې د رګونو نه او د اعصابو نه پیدا کړې شوې ده دا ټولې د دغه ژبې برخه دي په دې ژبه جوړه شوې ده که دا نه وي نو موږ به خبره نه شو کولی لکه ژبه وچه شي بیا انسان خبرې نه شي کولی که رګونه یې نه وي نو هر وخت ورته تري میلاویږي نو که داسې نه وي نو انسان به ژبه نه شو خوځولی فرمایي چې همداسې د ژبه د دعا لپاره هم راکړې ده چې د زړه خیالات ظاهره کړي بیا د خیالات ظاهره کولو لپاره چې موږ په دې خبرو وکړو او که موږ د دعا کار په ژبه وانخلو نو دا زموږ بیا کمبختي ده ډېرې بیمارۍ داسې چې که هغه په ژبه راشي نو ژبه کار پرېږدي انسان ګونګی شي نو دا څنګه رحیمیت دی چې هغه موږ له ژبه راکړې ده همداسې د غوږونو جوړښت دی حضور فرمایي د رحیمیت نه بلکې د رحمانیت لفظ دی بهرحال خدای پاک چې ژبه راکړې ده دا د هغه رحمانیت دی
او بیا دغه د استعمال طریقې موږ ته ښودلې ده او بیا موږ چې دغه دا استعمالوو نو دا هم رحیمیت دی داسې د غوږونو په جوړښت کې که فرق راشي نو بیا به موږ هېڅ نشو اورېدی همداسې د زړه حال دی او د کم د خشوع خضوع حالت ایښی دی او د سوچ او د تفکر قوتونه دي که بیماري سره راشي نو دا هر څه بیکاره شي دا کوم لیوني وي دې ته وګوري چې څنګه د دې قوتونه بیکاره شوي وي نو آیا موږ ته دا لازمي نه ده چې موږ د خدای پاک راکړې شوي د دغو نعمتونو قدر وکړو دا قوتونه چې خدای پاک په خپل کمال فضل موږ له راکړي دي دا که موږ بیکاره پرېږدو نو بېشکه موږ د نعمت کافران یو نو یاد لرئ چې که موږ خپل قوتونه او طاقتونه معطله پرېږدو او دعا کوو نو دعا هیڅ فایده نشي را رسولی ځکه چې موږ له چې کوم مخکې چې څه راکړې شوي دي هغې نه هم کار وانخیستو نو بل به موږ څنګه ځان لپاره مفید او کارآمده جوړ کړو دا مثالونه چې هغې ورکړي دي نو واضح فرمایلي دي چې د خدای پاک راکړې شوي چې کوم نعمتونه دي د هغې قدر وکړئ او هغه په کار راولئ چې کوم د هغې اعلی کار دی د خدای پاک نه د هغې صحیح استعمال وغواړئ او چې کله داسې وي نو مله بیا یو بنده د حقیقي بندګۍ حق پوره کولی شي د هغه د ورکړې شوي نعمتونو شکر کولی شي او دا شکر بیا د انسان چې انسان دا شکر کوي نو د خدای پاک فضل جذب کی او رحمانیت سره چې کوم په رحمانیت باندې چې کوم عطا کړي شوي دا څیزونه وي نو په دې باندې بیا د رحیمیت نه برخه واخلي او د دعا د قبولیت نظارې انسان ګوري بیا د دې نور وضاحت هغوی کړی دی او فرمایي چې نو ایاک نعبدو دا وایي ښایي موږ ته چې یا رب العالمینه ستا مخکې چې کومه عطیه وه تا چې مخکې موږ له سره راکړي هغه موږ بیکاره او برباده کړې نه ده او په اهدنا الصراط المستقیمه کې دا هدایت فرمایلی دی چې خدای پاک دی چې انسان د خدای پاک نه په رښتونې بصیرت وغواړي ځکه چې که د هغه فضل او کرم دستګیري ونه کړي نو عاجز انسان په داسې تاریکۍ کې ګیر دی چې هغه دوام نشي کولی د خدای پاک فضل دی چې هغه د هغه رهنمایي کوي او هغه مدد کوي ګینه انسان خو عاجزه دی هغه په دنیا کې انخته دی په تاریکۍ کې انخته دی د دنیا هغه ته خو د دعا موقع نشي ملاوي دی تر څو چې انسان د خدای پاک په هغه فضل چې کوم د رحمانیت په فیضان هغه ته رسېدلی دی هغه په کار را نه ولي او دعا ونه کړي هېڅ نتیجه بهتره نشي راوستی انسان ته په هر حال خدای پاک نه دعا غوښتل پکار ده د دغه تیارې نه د راوتو لپاره فرمایي چې ما ډېره موده مخکې په انګریزي قانون کې دا لیدلي وو چې د تقاوی لپاره مخکې څه سامان ښودل ضروري وي یعنې یو زراعتي قرضه ده چې زمینداران نه اخلي مورګیج وغیره نو چې څه پیسې خپلې ورکولې څه ضمانت ښودلې مخکې په عملي طور مخکې نه څه وړاندې کول وي ښودل وي نو همدغه شان د قدرت قانون هم دی چې موږ ته میلاو شوی دی چې څه موږ ته مخکې میلاو شوي دي هغې نه هم څه جوړ کړه که عقل او هوش او سترګې او غوږونه لرئ او بیا نه یې بېلارې شوي او د بېوقوفۍ او د لیونتوب طرف ته نه یې تللی نو دعا کوئ نو بیا به نور هم د خدای پاک فیض ترلاسه شي او که دا ټول څیزونه میلاو شوي دي انسان ته د خدای پاک چې کوم نعمتونه دي او په هغې باندې بیا دې بېلارې شوي نه دي نو بیا دعا کوئ چې خدای پاک کوم څیزونه درکړي دي دا درله نور هم زیات کړي بیا به د خدای پاک فضل نور هم زیاتېږي ګینې محرومي او د بدقسمتي بیا د انسان شامل حال وي نو په دې حضور فرمایي چې موږ ډېر غور کول پکار دی بیا فرمایي چې په قانون قدرت کې د دعا د قبولیت
نظرونه موجود دي په هر زمانه کې خدای پاک ژوندۍ نمونې را لېږي او دې لپاره هغه موږ ته د صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دعا ښودلې ده او دا د خدای پاک منشا او قانون دی چې څوک یې نشي بدلولی او د اهدنا الصراط المستقیم چې کومه دعا ده نو دې نه دا معلومیږي چې زموږ اعمال اکمل او اتم کا مکمل کا پوره کا او په دغه لفظونو باندې په دغه لفظونو باندې چې غور کوو نو معلومیږي چې په ظاهر خو د شرط النصب په تور دین د دعا حکم معلومیږي په ظاهري تور باندې د دعا حکم دی د صراط مستقیم د هدایت د غوښتو تعلیم دی خو ضروري چې دې طرف ته اشاره وي خو د دې په سر باندې یا که نعبد و یا که نستعین دا ښیي چې دې نه فایده پورته کوي یعنی د صراط مستقیم د منزلونو لپاره د قواعد سلیم نه کار واخلئ او بیا د خدا پاک استعانت غواړئ یا که نعبد و یا که نستعین دا وایي چې که صراط مستقیم ترلاسه کول غواړئ نو بیا کم قوتونه چې خدای پاک درکړي دي هغه نه کار واخلئ او د خدای پاک مدد وغواړئ د صراط مستقیم باندې روانېدو لپاره نو د ظاهري اسبابو رعایت ضروري دی څوک چې دا پرېږدي هغه د نعمت کافر دی د نیکۍ لپاره هم د خدای پاک د مدد نیکۍ لپاره هم د خدای پاک نه مدد غوښتل وي فرمایي چې موږ داسې ژبه د دعا لپاره عطا کا چې خدای پاک داسې ژبه د دعا لپاره راکړې ده چې د زړه خیالات او ارادې ظاهرولی شي بیا فرمایي چې همداسې په زړه کې د خشوع د خضوع حالت یې ایښی دی او د سوچ او د تفکر قوتونه راکړي دي نو یاد لرئ که موږ دا قوتونه او طاقتونه معطله پرېږدو او دعا کوو نو بیا به دعا بیخي هیڅ فایده او کار نه کوي ځکه چې مخکې چې کوم څیزونه راکړي شوي دي که هغه نه هم کار وانخسته نو نورو نه به بیا څه کار واخلو نو ځکه د اهدنا الصراط المستقیم نه مخکې یا که نعبد دا وایي چې موږ چې کوم ستا مخکې اتیې او قوتونه هغه ستا راکړي شوي هغه بیکاره او برباده کړي نه دي یاد لرئ چې د رحمانیت خاصه هم دا ده چې هغه د رحیمیت د فیض پورته کولو قابلوي نو ځکه خدای پاک چې کوم د ادعوني استجب لکم فرمایلی دي نو دا صرف لفظي نه ده بلکې د انساني شرف د دې تقاضا کوي غوښتل د انسان خاصه ده او چې کوم استجابه د خدای پاک او څوک چې د خدای پاک نه غواړي نه هغه ظالم انسان دی بیا دعا یو داسې سرور ورکوونکی کیفیت دی چې زه افسوس کوم په کوم لفظونو کې دا لذت او دا سرور دنیا ور باندې پوه کم په کوم لفظونو کې دا خو په محسوسولو معلومیږي مختصره ده چې دعا د لوازماتو کې اوله ضروري خبره ده چې عمل صالح او اعتقاد پیدا کوي ځکه چې کم تن خپل اعتقادات نه سموي او د صالح اعمالو نه کار نه اخلي او دعا کوي هغه د خدای پاک ازمیښت کوي نو خبره دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم په دعا کې دا مقصود دی چې زموږ اعمال اکمل او اتم کا او بیا دا فرمایلی چې صراط الذین انعمت علیهم نو نور هم صراحت فرمایلی دی چې موږ د هغه صراط هدایت غواړو چې د منعم علیه ګروه لاره ده د منعم علیه ډلې لاره ده او د مغضوب ډلې د لارې نه موږ بچ کا چې چا باندې دغه د بدعملو په وجه د خدای پاک عذاب راغلی وو او د دوالین چې ویلې دا دوی خودلې ده چې هغه لارې نه محفوظه موږ وساته چې ستا د حمایت نه بغیر بلارې ګرځي کم خلک یعنی ستا د حمایت نه بغیر بلارې کېدو نه موږ بچ کم نو په دغه لحاظ غور کوئ او سوره فاتحه چې کله وایي نو داسې دعا پکار ده بیا په دعا کې د اسبابو د رعایت د ضرور کېدو باره کې هغوی نور فرمایي چې واوري چې کومې دعا لپاره چې اونې استجب لکم فرمایلی دي نو هغې لپاره هم دا رښتونی روح پکار دی او که په تضرع او خشوع په حقیقت کې د روح نه وي نو هغه د ټاټه نه کم نه وي او بیا څوک دا ویلی شي چې د اسباب رعایت ضروري نه دی دا یوه غلط فهمي ده شریعت اسبابو نه منع کړي نه دي او که رښتیا رانه تپوس کوئ نو آیا دعا اسباب نه دي آیا دعا اسباب دعا نه ده د اسبابو لټون په خپله یوه دعا ده او دعا په خپله یوه عظیم الشانه د اسبابو چینه ده
د انسان ظاهري جوړښت د هغه دوه لاسونه دوه خپې دا د یو بل د امداد یو قدرتي رهنما ده چې کله دا نظاره په خپله په انسان کې موجوده ده نو بیا څومره د حیرانتیا خبره ده چې هغه د تعاون البر والتقوا معنی پوهېدو کې هغې ته ګران نه وي او زه دا وایم چې د اسبابو لټون هم د دعا په ذریعه کوئ او امداد باهمي کې زه دا نه ګڼم چې تر څو چې ستاسو د جسم دننه د خدای پاک قایمه کړې یوه سلسله او کامله رهنمایي کوونکې سلسله تاسو ته ښیم او تاسو دې نه انکار کوئ خدای پاک اسباب نورم صفا کولو لپاره او په وضاحت واضح کولو لپاره د انبیاء او سلسله دنیا کې قائمه کړې ده خدای پاک په دغه خبره قادر وو او قادر دی چې که غوښتې نو د څه قسمه د امداد د ضرورت د دغه رسولانو نه وي پرېښی خو بیا یو وخت په هغې باندې هم راځي چې هغې من انصاري لله وایي ورته مجبوره شي هغوی هم د یو ګدا په شان د आवाज ورکوي آیا هغوی د یو فقیر په شان د आवाज ورکوي نه د من چې هغوی من انصاري لله وایي نو هغې کې یو شان وي هغوی دنیا ته رعایت اسباب ښودل غواړي او دا د دنیا سامان چې کوم دی هغه ضروري دي دا د دعا یوه شعبه ده ګینې خدای پاک باندې په خدای پاک باندې هغوی کامل یقین لري د هغه په واده په پوره کې دغه په لوزونه پوره کولو باندې هغوی یقین لري هغوی د خبر وي چې د خدای پاک لوز دی چې زه به خپل رسولانو له او چې څوک په هغې باندې ایمان راوړي د هغې به په دنیا کې ضرور مدد کوم نو دا یو یقیني او حتمي لوز دی او زه دا وایم چې که خدای پاک د چا په زړه کې د مدد خیال وانه چي نو څوک مدد کولی شي نو نبیانو ته هم د اسبابو ضرورت وي خو د خدای پاک مخې ته هغوی ټیټېږي بیا خدای پاک هغې لپاره اسباب پیدا کړي او د خدای پاک په زړونو کې هغې واچي او سلطان نصیر ورته پیدا کړي چې کوم د هغې کارونه بیا مخکې بوځي د دعا په حواله د مونځ غرض او د اهمیت په بیان کې هغوی فرمایي چې د مونځ اصل غرض او د دې مغز دعا دی ځکه چې دعا غوښتل د خدای پاک د قدرت د قانون عین مطابق دی مثلا موږ دا ګورو چې کله ماشوم چې جاړي ناکلاره وي اضطراب ظاهري نو مور هم څومره ناکلاره شي هغې له پیا ورکوي نو په الوهیت او په عبودیت کې هم دغه قسمه تعلق دی چې هر تن پرې نشي پوهېدی چې کله انسان د خدای پاک په دروازه پریوزي او ډېرې په عاجزۍ او په خشوع په خضوع د هغه مخې ته خپل حالات وړاندې کړي او هغه نه د خپل حاجات غواړي نو د الوهیت کرم په جوش کې راشي او په داسې تن باندې بیا رحم کېږي او د خدای پاک فضل او د خدای پاک کرم چې کوم پی دی هغه هم یوه جړه غواړي او د هغه مخې ته یو جړه کوونکي یو جوړېدونکې سترګه وړاندې کول پکار دی بیا هغوی فرمایي چې ځینې خلک دا خیال لري چې د خدای پاک مخې ته په ژړا هېڅ نه میلاویږي دا ډېر غلط او باطله خبره ده داسې خلک د خدای پاک په هسته او د هغه په صفاتو په قدرت او په تصرف باندې ایمان نه لري که دې کې حقیقي ایمان وي نو دوی به داسې خبرې جرأت نه وي کړی کله چې څوک خدای پاک مخې ته راځي او په رښتونې توبه د هغه طرف ته رجوع کوي نو خدای پاک به همیشه فضل کړی دی چې دا خبره بالکل رښتیا کړې ده چې عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست چې څوک وي چې عاشق وي او یار د هغه په حال باندې نظر نه کړي دا درد نه لري ګینې طبیب خو موجود دی خدای پاک خدا غواړي چې تاسو د هغه مخې ته په صفا زړه راشئ شرط صرف دا دی چې د هغه مطابق د هغه د حال مناسب ځان جوړ کړئ او چې کوم رښتونې تبدیلي چې د خدای پاک مخې ته د تلو قابلۍ انسان هغه ځان کې راولي نو زه تاسو رښتیا وایم چې خدای پاک کې ډېر عجیبه قدرتونه دي په هغه کې لا انتها فضلونه او برکتونه دي خو د هغه د لیدو د هغه د بیا موندو لپاره د مینې سترګه پیدا کړئ او که رښتونې مینه لرئ نو خدای پاک بیا ډېرې دعاګانې اوري او تاییدونه کوي بیا هغې فرمایي چې د مؤمنانو په تعریف کې خدای پاک فرمایي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی مؤمنان هغه خلق دي چې د خدای پاک مخې ته ودرېږي او چې ناست وي او په کملاست وي نو خدای یادوي، او څه چې په ځمکې او په اسمانونو کې عجیبه عجیبه سنتونه دي په هغې باندې غور او فکر کوي، او چې کله د خدای پاک د سنت لطایف په هغې باندې کولاویږي نو هغوی دا وایي چې خدای ته دا سنتونه بیکاره نه دي پیدا کړي. کم خلک چې مؤمنان دي خاص هغوی په سنت شناسۍ کې او په هدانۍ کې د دنیا پرسته خلکو په شان صرف دومره غرض نه لري چې په دې باندې کفایت وکړي چې ځمکه شکل دا دی او د دې قطر د دومره دی او د دې د کشش کیفیت دا دی او د نورو سپوږمۍ او ستورو سره دا قسم تعلقات دي، بلکې هغوی د سنت د کمالیت شناخت کولو نه پس ته پېژندو نه پس ته د هغه خواص چې په دې باندې کولو شي نو دې نه وروسته هغې د ثاني طرف ته رجوع کوي او خپل ایمان مضبوطوي، علم ترلاسه کوي او د خدای پاک طرف ته ټیټېږي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې خپل ایمان مضبوطوي. همدا د یو مؤمن خاص نشاني او امتیاز دی. حضور فرمایي چې یو څو خبرې ما د هغې عظیم الشان خزانې نه تاسو ته وړاندې کړي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له راکړې ده، چې ترېنه د دعا اهمیت، حکمت، د دعاګانو د غوښتو طریقه، د دې فلسفې ټولو باندې څه نه څه رڼا پرېوځي. که موږ په دې باندې پوه شو نو په خپل ژوند کې یو انقلاب پیدا کولی شو. خدای پاک سره په تعلق کې یو خاص کیفیت پیدا کولی شو. د خدای پاک فضل جذب کوونکي جوړېدی شو. نو په دغه روژه کې موږ ته کوشش کول پکار دی چې موږ د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو لپاره د هغه په حکمونو باندې روان شو او خپل ایمانونه موږ مضبوط کړو، د دعا په حکمت او په فلسفې باندې پوه شو، د دعا حکمت او فلسفې باندې پوه شو، خپل د اعمالو اصلاح کوونکي دې موږ شو او په هغو خلکو کې د شامل شو چې دعاګانې د خدای پاک مخې ته قبلیږي. دا روژه دې زموږ خدای پاک سره د تعلق، روحاني تعلق او روحاني حالت کې د یو انقلاب پیدا کوونکی دې شي او خپل وروڼو لپاره هم دعاګانې کوي. مخکې هم حضور فرمایي دعاګانو لپاره هم زه تحریک کوم په پاکستان کې یا په الجزایرو کې چې چېرته هم دي په کومه طریقه چې په جماعتي مشکلاتو کې ګرفتاره دي. په پاکستان کې خو څه نه څه واقع هره ورځ کېږي چېرته چې احمدیانو له تکلیفونه ورکړي کېږي په څه نه څه رنګ کې، نو ځکه په خاص طور دعا کول پکار ده دې لپاره. همدغه شان په الجزایرو کې هم شاید د دې د یو ځل بیا د کیسونو د پرانستو ارادې دي خدای پاک دې هغې محفوظ وساتي. نورو لپاره په دعا کولو هم خپلې دعاګانې قبلیږي. دا نسخه همیشه یاده ساتل پکار ده، بلکې څوک چې نورو لپاره دعاګانې کوي نو فرشتې د هغې لپاره بیا دعاګانې کوي او د فرشتو دعاګانې چې کله کېږي نو بیا به څومره دا فایده منده سوده ده. نو موږ ته په خاص طور نورو لپاره هم دعاګانې ډېرې زیاتې کول پکار دي، صرف ځان لپاره نه. خدای پاک دې په دې روژه کې موږ له د دې هم په خاص طور توفیق راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.